موسیقي په دې هر څه به مونږ خبرې کوو. جی جی د جام بوایز نه به مونږ آغاز وکړو ځکه چې هغه ستاسو یو پیک ته تللو. او جام بوایز دی که جام بوای پاتې شو؟ اوس یو ریسنٹ پروګرام مې کولو بل چینل باندې نو جام بوایز لکه یو پلیټفارم دی دا یو بینډ نه دی جی صحیح دی کې به آف اینڈ آن خلک زی راځي به لکه ما یو پلیټفارم سیټ کو صحیح. کم ینګسټرز کې یوت کې الکان جنکو کې ټیلنټ شته دی نو راشه موږ سره د رابطه وکړئ. ایون اوس ریسنٹ همایون سعید راغلی و دلته نو زما په بینډ کې ما یو د 15 کالو یو الک و ډېر کشر الک و ډېر ښه ګیټار به یې غږولو نو ما هغې ته موقع ورکړه. نو بیسیکلی دا زما یو میشن دی چې هر څومره کریټیو کسان دي الکان دي جنکې دي راشي شي دا پلیټفارم نه فایده اوچت کړي. نو جام وایز اوس هم شته دی او بیا به هم وي جی. نو دا یو پلیټفارم ما سیټ کړی دی. په سوشل میډیا باندې مونږ به داسې عوامي شان خبرې کوو یا به انفارمل طریقې سره. ډېر خلک وایي چې جام بوایز یو ښه ګروپ هغه اوس چې کوم دی په سب ګروپونو کې تقسیم شو. نو تاسو څه ګڼئ چې دا چې کوم خلک تاسو ته راځي او بیا ځي نو دا ستاسو د پلیټفارم ته فایده ورکوي که نقصان ورکوي؟ ښه زه به لږ دلته کریکشن وکړم وضاحت به م وکړم ستاسو ته سره چې یار ظاهره ځکه چې سوشل میډیا باندې کم ټرینډ چلیږي نو هغې وضاحت پکار. جام بوایز یو پرایویټ لیمیټډ کمپنی ده څنګه چې ما ووایې. صحیح. نو جام بوایز لکه دا نه دی چې صرف جنید کامران صدیقي دا یا زمونږ ایکس ممبرز یا دا دي که تاسو پاس څومره هم ګانې دي تاسو وګورئ نو آف اینډ آن الکان راغلي دي تلي دي ډفرنټ خلک دي په دې کې که نه. نو دا انیشیټیو ما اخیستې وه لکه 15 کاله 2 کاله مخکې زمونږ جام غانا و جام ته رسېدم او که جانان ته رسېدم هغه ټایم د دې بینډ نوم هم څه هغه نه وه لکه کنفرم نه وه چې څه به وي. خو یو ایونټ مې کوله زمونږ یو ملګری دی دلته نو هغه ایونټ مینجمنټ کوي نو وایي چې یاره تاسو پرفارمنس کوئ نو نوم نو مل جام بوایز اناونس کا. نو دا زما یو سوچ فکر و زما یو ویژن دی چې یاره زمونږ خپل چې کوم د خیبر پښتونخوا چې کوم زمونږ آواز دی په پوره دنیا کې پازیټیولی پورټری کو خپل ایمیج. نو زما مین ویژن هم دغه دی جی. نو څنګه چې تاسو وایي زمونږ لاس ریسنٹ چې کوم هیټ و ساده اشنا همایون سعید دومره اپریشیټ کړ. اوس تماشا گھر ډېر یو ډېر غټ شو دی ډېر فین فالوینګ دی نو هلته هم زمونږ غانې ډیلی چې کوم دی پلی کېږي. نو زه زما پرسنلی دغه سوچ دی دا یو میشن دی یو ویژن دی چې زمونږ خپل چې کوم پښتنۍ د پازیټیولی پورټری کو پوره دنیا کې. ایون که هغه جنید کامران صدیقي وي ایکس وای زي وي څوک دی وي خو جام بوایز پرایویټ لیمیټډ پلیټفارم نه دی مخکې لاړ شي جی.